د کوټه ګلیډیټر مینوالو ته ډیر مبارک شي. کوټه ګلیډیټر لوبډله د پی اس ال 2025 فائنل ته کوالیفای شو چې په سیمی فائنل کې اسلام آباد یونایټډ ته په ډیر شرنځونو باندې شکست ورکو. یو ډیر غټ شکست ورکو. اسلام آباد یونایټډ نه سیمی فائنل وګټلو او کوټه ګلیډیټر د پی اس ال 2025 فائنل ته کوالیفای شو. چې د کوټه ګلیډیټر ټیم چې څومره هم فینس فالوور دي ټول د دې زمانه طرف ډیر مبارکي جی. مکمل سکور کارت سره شریکو ما چې کم میچ کم سیمی فائنل شوی د کوټه ګلیډیټر بمقابله اسلام آباد یونایټډ داغه مکمل سکور کارت باندې خبره کو. تاسو له سکرین باندې سکور کارت ښکاری هم په دې باندې ډیټیل سره خبره کو. خو غینه مخ کې کچری تاسو په خپل کور کې سولر سیستم لګوي جی نو زمونږ په حکیم آباد نوخار کې خپل دفتر دی خپل سٹور مهم دی. تاسو له ډیر په کم ریټس باندې سولر سیستم ملاویږي جی. انسټالیشن مکمل سیستم سټینډ هر څه مکمل څومره هم سامان په سولر سیستم کې لګي نو ډیر کم ترین ریټس کې بدغه مکمل سیستم تاسو له ملاویږي. راځو جی سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری رومبنه بیټینګ کوټه ګلیډیټر کړی دی چې 209 رنزونه کړیو په شل اورونو کې. او د کوټه ګلیډیټر قسمت لو ګوره چې د سریلانکا یو داسې بیټسمن دینیش چندیمل چې هغه چرته داسې تیز بیټینګ نه دی کړی او کوټه ګلیډیټر سره ډیر تیز بیټینګ وکړي جی. رومبنه میچ داغه او په رومبني میچ کې ډیر تیز بیټینګ کړي. ساوث شکیل کپتان سے بټ بال 12 رنزونه کړی دي. فین ایلن 27 بال 41 رنزونه. ساوث شکیل کپتان سے په دې پی اس ال کې خواجه نافع سره ډیر سخت زیاتې کړی دی. رورا کدی فائنل غټي خو زه به دا خبره یو کوم چې ساوث شکیل خواجه نافع سره زیاتې کړی دی. خواجه نافع دلته پکارو. ساوث شکیل نوم په ځای دلته خواجه نافع او فین ایلن پکارو. خواجه نافع سره داسې ویریشن دی د شاټونو کنه هغه سره داسې مطلب خو ټایمینګ والا شاټونه دي کنه چې داسې ټایمینګ والا شاټونه به زویم ویرات کوهلی سره هم نه وي او غریب ته موقع نه ملاویږي. خفین ایلن 27 بال 41 خیننګز فین ایلن کړی دی. رایلرسو ناکامه شوی 8 بال 100 رنزونه کړی دي خو کم سکور کړی دی. حسن نواز ناکامه شوی 6 بال 4 رنزونه. اویشکا فرناندو ور سره خبر ټینګ کړی 21 بال 32 کم سټرایک ریټ سره کړی دی خو وکټ دغه ځکه پریوتی. دینیش چند دی ملنټ آؤٹ پاتې شوی 28 بال 48 رنزونه جوړ کړی دي. فہیم اشرف تباکون بیٹنگ کړی 23 بال 45 رنزونه اور محمد وسیم 1 بال 1. د اسلام آباد یونایټډ د طرف نسیم شاه 4 اوور کې 85 ور کړی دی وکټ یې هم نه دشتلی. بن دوارشیز 2 اوور 31 2 وکټ ایکسپنسیو بالینګ کړی خو وکټ پکې 2 شتلی دي. سلمان ارشاد 4 اوور 34 2 وکټ خبالینګ. اماد وسیم 4 اوور 36 یو وکټ. جیمز نیشم 4 اوور 36 وکټ یوم نه. شاداب خان 2 اوور 19 یو وکټ. خبر پسې د اسلام آباد د طرف صاحبزاده فرحان یو ځل بیا خپل بیټینګ کړي 35 بال 52 رنزونه. الیکس هیلز 2 بال 0 خا 209 رنزونو پسې د اسلام آباد یونایټډ ټوټل ټیم چې کم دی په 179 رنزونو باندې اوټ شوی دی جی. خا ریسی وینډرډوسن 23 بال 35 رنزونه. سلمان آغا 26 بال 44 رنزونه. سعود شکیل 9 بال 100 رنزونه جوړ کړی دي. جیمز نیشم ناکامه شوی دی جی. خال لونډر دی خو دې چلی نه په پی اس ال کې. اماد وسیم یو ځل بیا ناکامه. بندوار شز نه ټوټ پاتې شوی 7 بال 9. نسیم شاه 1 بال 0 او غازی غوریچ 5 بال 4 اور سلمان ارشاد 4 بال 2. اسلام آباد یونایټډ ډیر په درنو کانو باندې دا میچ بایلل دي. محمد عامر خبالنګ کړه 4 اوور 31 2 وکټ د کوټې د طرفي. فہیم اشرف 3 اوور 33 2 وکټ. ابراهیم احمد 4 اوور 27 یو وکټ ټولو خبالنګ کړه. محمد وسیم 3.4 مطلب تقریبا 4 اوور 38 د لګ ایکسپنسو صابر شیخ وکټ 2 شتري دي. عثمان طارق خله بالنګ کړه دي 4 اوور کې 32 رنزونه 3 وکټ. سعود شکیل یو اوور کړه پای کې 14 رنزونه ور کړی دي. نو دا مکمل سکور کارت د سیمی فائنل میچ د پی اس ال چې کوټه ګلیډیټر سیمی فائنل وګټلو فائنل ته کوالیفای شو او اسلام آباد یونایټډ سره یو بل چانس هم شته تر اوسه پورې سیمی فائنل کې دی. کراچي او لاهور کې چې څوک میچ وګټي نو ای اسلام آباد یونایټډ سره سیمی فائنل کوي جی. نو دا مکمل اپډیټس وړي رضایت مننه د ویډیو کتلو. والسلام.